أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. دریم باب د اولی ایسے شروع شوه ہو. اول رکوع کې درې قباحتونه د یهودیانو ذکر شو. تحریف، کتمان حق او ترک عمل. د اهل ایمان درې اوصاف ذکر شو: صبر، صلات او ایمان بالآخرت. لس اوامر او سلور نواهی مخ کے رکوع کی ذکر شو. دلت یا بنی اسرائیل اذکرو پدویم زل ذکر کا قرآن کریم کی چکم زینوں کے تکرار راغلے دے نو هغه تکرار برای تکرار نه دی، داغي یو خاص مقصدی او دا ځانته مستقل یو عنوان دی: وجوه التکرار فی القرآن. یو خبر بیا بیا ریپیٹ کول دا د خاص مقاصد د پاره. ذکر دا اللہ رب العزت دا کتاب دا غیر مربوط خبری نه دی. نو مخ کی یا بنی اسرائیلو نو دلتا بیا یا بنی اسرائیل دی نو بیا بیا بنی اسرائیلی دی کی جدا جدا مقاصدی. مخ کی یا بنی اسرائیل اغی کے دا اجمالی نعمتونو تذکراو شوا. نو دلتا یا بنی اسرائیل کی تفصیلی نعمتونو ذکر کئی. یا دویم دا مخ کے خطاب کی امتثال دا اوامر و اجتناب دا نواہیو نا ذکر شا. اوامر نواہی ذکر شو. نو پدی یا بنی اسرائیل سرا تذکیر بانعم اللہ ذکر کئی. دا اللہ دا نعمتونو باندې یاد دہانی دا چی تاسو دا نعمتونو شکر ادا کے. یا مخ کی یا بنی اسرائیل کی ترغیبو نو دلتا یا بنی اسرائیل دے پسی واتقو یومن دے کی تخویب تے.
یا مخ کی یا بنی اسرائیل کی د دې بنی اسرائیل مشرانو ته خطابو نو دې زینا هغه وړو بنی اسرائیل ته خطاب دی چې ګور تاسو مشرانو باندې مدانی آمد کړو دانی آمد مو کړو د دې زینبا شپږ خطابات شروع کړي دا اول خطاب دی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کے نعمتی زمان نعمتنا د یعقوب علیہ السلام نراوالی تر د عیسی علیہ السلام پورے پدی بنی اسرائیلو کے اللہ انبیاء را لګلیو دا باطینی نعمتونو تورات بنی اسرائیل تنازل شو انجیل بنی اسرائیل تنازل شو زبور بنی اسرائیل تراجش نازل شو پدې خاندان کې نو اے بنی اسرائیل کتا سو د خپل مقام د خپل حیثیت د خپل بزرګي برقرار ساتل غواړي پدې اخیری پیغمبر پور ایمان وروړي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم بنی اسرائیل باندې الله روحانی نعمتونه کړیو مادی نعمتونه دلته ورتوي د خپل پلار نیک نوم روحانه کې او دا خو انسانی فطرتم دی کله چې پچا الله یو نعمت کړي او داغي شکر یې نه ادا کړي نو بیا دی خلکو باندې د توفیق دروازې بند شيخه دا یو اهم خبره علامه ابن قیم رحمت الله علیه لیکلی دا چې سو کارونه دي که چا دا وکړو نو دی ته الله توفیق نه ورکوي دروازه ور باندې توفیق بند شي یو چا باندې الله نعمتو کا شکر نه ادا کړي ارسنګ نعمت در باندې الله او کو الله دین تراوستي جمعات تراوستي مدرسې تراوستي قران ته کینولې دا نعمت ته الله د دې شکر ادا کوا کچا د نعمت نا شکری وکا نو الله رب العزت تن توفیق سلب کئی علم شتا خو عمل نشتا ورته يهوديانو کې علم خو کنه خو عمل نو علم تمینم شتا خو عمل تمین نشتا علم خوخ دی معلومات خوخ دی خو عمل دی لملا ماته دا دی سرم توفیق سلب کیږي بیا بلکې دا علم سره سره عمل پکار دی سو خبرې شوي چې توفیق وسره حتمی نمبر 1 پنیامت شکر نه ادا کول دویم دا علم سره مینه شته خو عمل سره مینه نشته او دریم چې کله د انسان نس ګناو شي نظر توبه نو باسي ګناه ته نو شو او توبه نو باسي د نیکانو خلقو ناس ته خوخی خداغي پلارت للی نی خوخو
دیوی چې صرف د دې نیکانو مجلس کې دا ناسته به مې بچ کوي د نیکانو والا کارونه نه کوي دا نن په مونږ کې مشته زمونږ پیران او بزرگان او اولیاء دا مخوخي او دای په لاره نزو سو خبرې شوې دنیا ته په مخ روانه یو دی ور پسې انختی منډه ور پسې وای دنیا پسې دونه منډه مو آخرت مخ تر روان دی او دا غین غفلتی نو ګوره بنی اسرائیلو کې امدا یو غټه خرابي وا چې دی د نعمت ناشکری کوله او دا د دې امت په ډیرو افرادو کې امدا قباحت شتا چې د الله د نعمت شکر نه ادا کوي یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کې زمانیامت آغام چې ما نعمت کړې دې پتا سو ظاهری نعمتونم نو باطینی نعمتونم بعضی مفسرین وایي چې 4000 انبیاء الله پدی کرا لګلیو دا سي پاک خلقو ظاهری بادشاہتم الله دی لور کړو وګوره داؤد علیہ السلام سونل وی بادشاہي وا د سليمان علیہ السلام بادشاہي وا د یوسف علیہ السلام بادشاہي وا وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غوروال درکړو تاسو ته علی العالمین په مخلوقات آیا دیل په تمام عالم کې فضیلت میلاو نو جزوی فضیلت ورته حاصلو من او سلوا سرا دا من او سلوا داسې نعمتو چې دا الله بل اچا تنو ورکړي سیوا د بنی اسرائیلو نا دا جزوی فضیلت شو دا کم فضیلت شو دا جزوی فضیلت مو سره زکوي چې تا دا ووري دا چې الله بنی اسرائیل مخاطب کړي او ورته وی چې تاسو لمه غوروالي درکړو پټول مخلوقات نو الله خو دی امت ته وی چې کنتم خیر امت تاسو غوړ امت نو فضیلت دی امت ته کې بنی اسرائیل ته دی امت ته او دلته خو الله وی تاسو لمه پټول عالم کې فضیلت درکړو نو جواب دا جزوی فضیلتو دا د یو سوسی زونو فضیلتو چې هغه په من او سلوا سره و دویم جواب دادی د عالمین نه مراد مخلوقات د دغه وخت دی چې کوم وخت کیو کنا نو په هغه وخت کې د دین او غربل سوک نو دا دونه پاکان خلقو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا تخويف واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما واتقوا عذاب يوم دا آغا ورزی دا عذاب نزان بچ کے او یریگے گور دنیا کی کل کل سڑی گیر شی کنا دنیا کی دا نجات دا پارا سو لاری دنیا کی دا بچ کے دو دا پارا یو سو لاری یو دا چی یو سڑی تا چا اڑاولی دا چی دی وخو یہ وجنو ورپس خلق لگی دلی دی نو کل کل دنیا کی یو بل تن داغی مخی تشی او یا پا دنیا کی سڑی وجنی یو او داغ پس بل تنو وجنی د قیامت رزدا سدا چې لا تجزی نفس عن نفس شیئا
الته یو تن د بل تن په ځای باندې غله بنده نشي ورکېدی یو د نجات دا لارو په دنیا کې یو سړی په ځای باندې بل سړی والی شي او ټکولی شي خو آخرت کې دا یو لارم بند شوه په دنیا کې بل لار دادا چې مخاوريز خلک راپاسي او سپارشو کی جرګو کی چیرې زمونږ مخو کو بس ما پکا وی بخا نو پدیم کارو شي په دنیا کې کنه نجات ملو شي نو التوي ولا يقبل منها شفاعه شفاعتم نه قبلي التر چا سپارش چې ایمان دې نو ستا بارک دې چا سپارش نه قبلي دریم په دنیا کې د نجات لاره پیسې ده یوا خلق لکونه روپے راغون کی کرونه روپے ولا ور کی چیرې بسته زمونږ دا سړی موجنا می قتلوا بس دا پیسې دا جرمانه دا فدیه رانواله اروغه بوکو نو بچی کنه نو ولا یوخذ منها عدل التت فدیم نه غستی کیږي دنیا کې سلورم د بچو لار دادا چې د سره خپل قوم او خیلخانه او یار دوست را پاسي او چې د پسې څوک لګېدلې دي هغې له دمکي ورکي خبردار د سره بلا شي سپورټران ملګري شي یاران دوستان رشتہ دار قوم خیل په دې بچ شي که نه نو ولاهم ینصرون هلته د سره امداد هم نشي کېدی دنیا کې د نجات سلور لارې وي هلته هغه سلور واړه لارې هغه بندې دي ښه دنیا کې د خپل ایمان برابر کا دنیا کې خپل عمل صحیح کا واتقوا یوما او یریږي د عذاب دا غورز نام لا تجزي نفس عن نفس شیئا چې بدله به نشي ورکول یو نفس د بل نفس نه شیئا د حصه یو نفس مومنه د نفس مشرکه داغنا سبدل نشی ورکولے یا نفس مشرکہ دا نفس مشرکنا یا نفس مشرکہ دا نفس مومننا یعنی اہل کفر اہل شرک التا نہ دا چا پکار رات لیشی او نہ دا غسو پکار رات لیشی ولا يقبل منها شفاعہ او نبا قبلیگی دا دنس شفارسا شفاعت نو شفاعت خود د قیامت پر رضی ازل توی شفاعت بنه قبلی خبره ته خیال را نغی دی آیت کې سوئی ولا يقبل منها شفاعت بنه قبلی او شفاعت شته کې نشته شفاعت خوشتا نو لږ د شفاعت ځان سره تفصیل نوٹ کې ښا چې شفاعت څه ته وایي او شفاعت دا دلته چې وای نه قبليږي د دین څه مراد دی او چې کوم ځای کې وای شفاعت بینو دا غي نه څه مراد دی شفاعت د شفع ماخوذ دی شفع او د شفع معنی دا د دوو سيزونو په خپل میانس کې یو ځای کول دا کم تن چې شفاعت کوي د تشفیع وي د چا د پاره چې شفاعت کیږي هغه ته مشفوعون وي شفیع سفارش کرنے والا مشفوع جس کی سفارش کی جاتی ہے نو قرآن بعض ذیکی د شفاعت اثبات کئی او بعض ذیکی نفی کئی لکه دلته نفی وکا چې ولا يقبل منها شفاعه او کله وی چې شفارس بوي نو دینه معلومه شو شفاعت دوه غټ قسمونه دي یو شفاعت اذنی دی او یو شفاعت قهری دی
شفاعت اذنی قرآن کے راضی الا باذنه چې الله ورته اجازت وکي. نو د دې اذنی شفاعت د پاره څو شرایط دي. یو دا چې دا شفاعت به په قیامت کی شفاعت بکلی تاسو چې په دې مسله باندې پوښې نو دا قرآن کې به کله نفي کیږي کله اثبات. نو تاسو به ټولې خبرې ذهن کی. شفاعت نمبر 1 دا په قیامت کی. دویم دا به باذن الله چې الله چاته اجازت ورکړي نو به شفاعت کوي. دریم شرط بدایي د ټولو نه اول و نبی علیہ السلام شفاعت کوي. مسند ابی اعلی کی روایت دی. مسند ابی اعلی نبی علیہ السلام فرمائی انا اول من یشفع زبا اول شفاعت کو. سو شرطونه شو کم کم ہوئے. قیامت کی بھئی بیذن اللہ بھئی. دریم اول شفاعت بنبی علیہ السلام کیا. دریم سلورم دا کم تن چې شفاعت کئی کنا دی با عقیدہ د توحید سر دنیا نتلیا. ذکر که پا عقیدہ د توحید سر دنیا نتلی نو کلوی عالم دے لوی شیخ دے لوی بزرگ دے عقیدہ د توحید نوا نو که عالم دے که شہید دے که مجاہد دے تا تلوی ولیخ کاری خود توحید پا عقیدہ ندی تلے نو دے شفاعت نشی کولے. نو سلورم شرط سشو. پینزم شرط دا آغا چا دا پاربا شفاعت کولی شی چی اغم پا عقیدہ توحید سر دنیا نتلے دے. دا مشرک پا حق کی بدائی چا شفاعت نشی قبلے دے. دا شرطونه معلوم شو که معلوم نشو استانه چاله مسالې تپوس کو چې استاد جی مونږ د یو ولی قبر ته یا د پیغمبر قبر ته زو او ال تاغه ته درخواست پیش کو چې ما د پاره سپارښت وکړه. اوسم خلک د دې قائل شتا نو دا شرطونه تا ته معلوم دي نو په دې اپلای کا دې تلې ته ورواچوا. آیا قیامت راغلی نو دنیا کی قبر توای ویل مال شفاعت وکا. آیا پیغمبر اول شفاعت کړی دی نه دی کړی لا کنه. نو تسنګ دنیا کی او قبر واده ما د پاره شفاعت وکا نو خبره ته معلومی کنه په خپل ته نور مسائل معلومی دا په تفریقه وا. دریم دا چې هغه څوک به شفاعت کوي چې عقیده توحیدی کړه نو ته یو قبر واده ته ولاړی تا ته علمي یقین نشته چې دا په توحید سره تللی تعالی خو پته نشته کنه. او آیت ته د ځان د پاره د شفاعت سوال داغه نه کې نستاره دنیا نه پاکیده توحید تک شوی دی دا خو لا پته نشته. نو دا څو شرطونه شو. خجبل خبره شفاعت قهری. د دې شفاعت قهری یهود او نصارا قایلو. یہود و نصارا ددی قائلو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اغیوی زمون دا مولیان او پیران به مونږ ته شفاعت کوي که مونږ نیک عمل کو که بد عمل کو دی او مخلصی د الله نه. ځکه دا د الله پاک سدي دا د الله نازولی دی ښا. دا عقیده پاغ یهود و نصارا او کې وا. خجینو شفاعت شتا دا لږ وضاحت په یو بل وجه کو.
په دې معاشره کې ډېر د پخوانه متعصبینو زدیانو عنادیانو دا یو خبرم مشوره کړې وه چې کوم ځای کې وي دا خلک دعا نه مني خیرات نه مني حیات الانبیا نه مني نو دیم وي دي شفاعت نه مني شفاعت مونږ منو خو شفاعت د پاره دغه شرایط دي دغه شفاعت نشته دی چې ته یو قبر والا ته ولاړې او ته بابا ما د پاره د الله نه سوال وکړو زما د پاره شفاعت وکړه خبره ذهن ته راغله که نه ځکه وضاحت کوو چې دا د خلکو په ذهن کې هم ناسته وه چې د دې خوا ته ځکه نه ځو چې دې شفاعت نه مني الله اکبر کبیره عوام الناس غریبان خو په دې پوهېږي نه بیا چې کم خلک یو پیرم درس ته راغلي او پته ورته لګېدلې ده د هغه خلکو نه ټول عمر نفرت کړی چې د دې خوراک سکاک دکه دروغ خلک د قرآن نه اړولو د دروغو پراپیګنډې او لومبري شفاعت به نبی علیہ السلام کوي هغه اوږد حدیث دی امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی خلاصه دادا چې خلق به آدم علیہ السلام ته راشي د قیامت پر ورځ چې آدم بابا الله ته وایا چې حساب کتاب شروع شي کنه آدم علیہ السلام به ویا انی لست لذالک زدا سے نشم ویلې ولكن علیکم بابراهیم تاسو ابراهیم علیہ السلام تلال شه فانه خلیل الرحمن ادم مهربان بادشاہ خلیل دی ابراهیم علیہ السلام تبرجب لست لها زالات نشم ویلے ولكن علیکم بموسی فانه کلیم الله تاسو موسی تلل شه کلیم الله دی خلق به موسی علیہ السلام تراشی موسی علیہ السلام وی لست لها ولكن علیکم بعیسی عیسی علیہ السلام تلل شه فانه روح الله دا حدیث الفاظ دی خوند او مزه نه اخلي آدم بابا بولا سوی چاہتا لڑشے علیکم بی ابراہیم خلیل اللہ خلیل الرحمن ابو تسوی علیکم بی موسیٰ اولے فإنہو کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بوتوی لست لہا ولیکن علیکم بی عیسیٰ اولے فإنہو کلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام تبراشی اغبوتی علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نو خلق با نبی علیہ السلام تراشی نو نبی علیہ السلام بوئی زبد رب نے اجازت طلب کم اجازت برا توشی او زبد اللہ آغا صفتونا بیان کما چه ما تا اس ندی معلوما اللہ لو پسیدہ کے پروتے ما اللہ بوتی یا محمد ارفع راسک وقل يسمع لك وایا محبوبات سوے وصل تعطوا غواړه تسغواړي وشپا تشپا شپارس کوا شپارس دی قابل قبول دی نبی علیہ السلام زبوا ما یا رب امتی امتی اللہ اکبر اے زما ربا زما د امت دای غم دی را سرا اللہ و دیزا ستا شپارس قبول شو او دا چا پڑھ لکی جی دا وربش برابر ایمان دکنا نو لڑ شاغی چکم دے نو دا جہنم نازاد کا دا غلوم بے شفارست دے او دی تویلی کی گی شفاعت کبرا سوتوئی شفاعت کبرام وتوئی او شفاعت عظمام ورتوئی دا با اول پیغمبر کئی دا خبر زین ترالا دویم خبرہ چی عقیدہ بے دا توحیدی کنا نو دا دی ثبوت صحیح بخاری کے روایت دے سنن کبرام ذکر کرے دے دا نبی علیہ السلام نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تپوس کئی چی ایدہ اللہ رسولہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ ایدہ اللہ رسولہ ستا پا شفاعت سر بسوک خوش قسمتی پرز دا قیامتا نبی علیہ السلام ورتوی یا ابو ہریرہ زما یقینو ابو ہریرہ
چې زمانه دی حدیث باره کې چاستان اول تپوس نه کړي تا اول تپوس کو ښا بل چانه دی کړي ناشنا تپوس دیو کو او تام زکه تپوس کو اے ابو هريره لما رأيت من حرصك على الحديث تا دا حدیث د ذکر سره ډیره مینه ده نو ابو هريره وورا نبی علیہ السلام وتوي اسعد الناس بشفاعتي الفاظ ځان سره لیکي یادوي د صحیح بخاری حدیث دی او کتاب العلم کې دی اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه او قال من نفسه چا چې دا له اخلاصا لا اله الا الله ویلې چې حاجت سر کوونکې مې او الله سره پخلو ویلا چې من نفسه یا من قلبه چې درلنه ویلې پدی ایمان او عقیدم وا نو سپارش با د چا باره کې قبليږي چې هغه موحد وي فلا اله الا الله سره د دنیا نتلیا نو یو شفاعت عظما شو یو شفاعت دغه شو کنه دویم شفاعت سکسان بغیر د حساب کتاب نه جنت تزي بغیر د ټیکټ وداوت ټیکټ بزي جنت تا دا د غیباره کې سپارش دی یو تن به د خپل ناکار اعمالو د وجنا د اور مستحق شوی شفاعت بیوشي او جنت ته داخل شي نو یو شفاعت عظما شو یو بغیر ټیکټ تلون کی شو دریم د ګناه ډک دی د شفاعت د وجنا چرتا جنت ته لاړو سو قسم شو درې سلورم جهنم ته داخل شوی د ګناهونو د وجه نه جهنم ته داخل شوی دای په حق کې بس پارش شي او د جهنم نه برويستلی شي پینځم قسم شفاعت په جنت کې بر درجو سی واکولو د پاره شفاعتي د ابو طالب د غبان د عذاب د سپکاوي سپارش ابو طالب با عذاب کمی لگو دغه بسره د خپې د اور د جهنم کی او هغه به وی ګینی پما باندې ټولو نه زیات عذاب دی ځکه غ دماغ به یشیږي وسره خجوش به وی سو قسم شو شپږ قسم شفاعت د دې امت او د نور امتونو اتم قسم د هغه چا باره کې سپارش چې نیکی او بده برابرۍ نهم قسم شفاعت چې چا صرف کلمه ویلې ده د اخلاصا او نور اعمال زیرو دي د شفاعت باره کې لګ نور حدیث سمعات کې حدیث پاک کې راضی امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الاذان کې حدیث ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي من قال حين يسمع النداء چا چې اذان ووریدو او دعا یې ویلا چا چې اذان ووریدو پدې وجه چې اذان ویل کیږي اذان د پاره به تلاوت هم بس کې خبرې بم بس کې اذان سره به د اذان جواب ورکې چې مؤذن وای الله اکبر نو تبم وی الله اکبر البته حي على الصلاه او حي على الفلاح سربا لا حول ولا قوه الا بالله وی او چې مؤذن اذان ختم کو نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د اذان نرستوي اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا صحیح بخاری کې دې ځای پوری راغلي وابعث مقاما محمودا وابعث مقاما محمودا الذي وعدته نبی علیہ السلام فرمایي چا چې دا دعا معمول وګرځاو حلت له شفاعتي يوم القيامه
د پارا پرز د قیامت زما سپارش بعض روایتو کې راځي وجبت له شفاعتي زما شفاعت د پارا واجب شو. دارنګ بل یو روایت کې راځي خطیب تبریزی مشکات کې هم ذکر کړی دی، ابن ماجه کې هم دی یشفع یوم القیامت ثلاثه، درې قسم خلق بعد قیامت پر شفاعت کوي. الانبیاء پیغمبران به شفاعت کوي، ثم العلماء علماء به شفاعت کوي، حق پرست علماء صحیح عقیدے والا توحید پرست، او ثم الشهداء او بیا با شهداء شفاعت کوي، علماء انبیاء او شهداء شهیدان به شهادت شفاعت کوي. خدا چا د پاره چې چا د شهید سره خو مینه وکنه، چې چا د شهادت سره مینه وکنه، تر جهاد خلاف کې ټول عمر شهید ته بدر دی په شهید پر خندنه کې، نو آیا تا د پاره هم شفاعت کوي؟ نه. یو روایت کې راځي من قرأ القرآن، چا چې قرآن ولسته او د قرآن حلال حلال وګڼل او حرام حرام وګڼل، قرآن یاد کو او د قرآن حلال ته حلال وي او حرام ته حرام وي، نو وشفعه في 20 من اهل بيته كلهم قد وجبت له النار. سنن ترمذی کی روایت دی چې وشفعه في 10 من اهل بيته، درد خاندان د لسو کسان مبارک برد شفاعت قبلی ښا د چا د قرآن والو چې غیبان جهنم ته تل واجب شوی، څنګه پاغي باندې جهنم ته تل واجب شوی دی. اللہ اکبر. کا بل روایت کے راضی چاچے پا مدینہ منورہ کی پا مشکلات و مصیبتونو مانے صبر وکړه. دے مدینہ منورہ ته تلے دے التے طبیعت خراب دے او تکلیف دے ورتا مصیبت دے، نو نبی السلام فرمائی الا کنت له شفیعا یوم، زبوت دا قیامت پر شفاعت کو. نو خوشحالی گا جی مدینہ کی بیمار شوئی یا تکلیفی دتا. یو روایت کے راضی چی یو تن وفات شو او پا دباندی دا دی امت سلو کسانو جنازاو کا، نو اللہ برد سلو تنو چی دا سل کسان خو صحیح کی دا دی بیودس ندی خواه دا ریاو دکلاوی دا پارا ندی راغلی. دیر خلقی سیاسی لیڈرانی بیودس جنازی که اکثر اغم آخر کے شومن دا پارا راشی پر از موز بنا گئی جنازی لبزان رسی خیال موی تا بازی خلقو تا کرا. نو دارنگی دا دی شفاعت بر دی مڑی بارا کی قبول شی. بعضی روایتو کرازی چی دا چا معشومان بچی وفات شی نابالغا دغبم دا مور پلار دا پارا شفاعت کئی. یو روایت کرازی نبی علیہ السلام فرمائی قرآن لولے دا برد اخبلو دوستانو دا پارا دا قیامت پر شفاعت کئی. روجہ با شفاعت کئی، روجہ رمضان میاشتا روانا دا کنا روجہ با شفاعت کئی. السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، اخرجہ احمد. امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ قل مسند کے ذکر کرے. خبر زین ترالا شفاعت سر متعلق نور یو دو خبری. کافر و مشرک اگر شفاعت نشی کولی، ذکر من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. منافق سپارش نشی کولی، ولی وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم. بدعتیان شفاعت نشی کولی. سوکو
اهل بدت الته د پیغمبر خیری کوي فسحقا لهم لمن غیر بعدی دینی نو کافر مشرک سپارش نشی کولی بل منافق نشی کولی او دریم بدعتی نشی کولی نو دارنگی اللہ فرمائی ولا يقبل منها شفاعت نب قبلیگی د دین شپارسا ولا يؤخذ منها عدل نب اغستیش د دین سپیدیا ولا هم ينصرون نب دی سر امداد کولیشی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ چونکہ پدی خطاب کی اتن نعمتنا داغی بیان دی نو دارلم بنی نعمت تے دل تب اتن نعمتنا ذکر کی گی اتن نعمتنا پدی خطاب کی او دا دو عذابونو تذکرہ وئی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ داول نعمت چکل امونگا تاسول نجات درکا من آل فرعون دا فرعون فرعون دا عبرانی جب لفظ دی بادشاہ و صدر توئی دا آغا زمانی دا بادشاہ لقبو فرعون د یوسف علیہ السلام په زمانه کې چې کم فرعونو دا غنم ریانو د موسی علیہ السلام په زمانه کې چې کم فرعون دا غنم مصعب کتابونه ذکر کړي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ چې کله موږ نجات درکو تاسو له د فرعونیانو نام یسومونکم سوء العذاب رسول تاسو ته ناکاره سزاګانی اوس لګ وضاحت کړي چې دا څنګه سزاګانی در کولی تاسو ته اے بنی اسرائیلو یذبحون ابناکم علی لول زامن تاسو تفسیر عزیزی والا ذکر کړي 12,000 ماشومان او ته ذبح کړو خو 12,000 نه 12,000 یذبحون ابناکم علا لول زامن ستاسو دا زامن د بنی اسرائیل و فرعون اولی علا لولا دا دون الوی ظلم کړو یو طرف ته غلامان کړیو بل طرف ته لب بچو شروع کړو او موسی علیہ السلام بیا د دک ظالم خلاف یکی आवाज نه راپورته کړو دا پکې سبق دی دا معجزه आवाज ما د ظالم خلاف आवाज کا بس د ظلم خلاف आवाज کوا امام مالک رحمت الله علیه او بازار کې چغې نه والی دا هغه وخت د ظالم بادشاہ خلاف یا هارون انت ظالم وانا ظالم ان لم اقل لك انت ظالم اے هارون ته ظالم او کمار ته ظالم ونه ویني زب ظالم ما دا وګوره موسی علیہ السلام د جونګړو نه یو आवाज پورته کو انقلاب بیا راغی ښا الله اکبر کبیره دا معجزه امریکای خلاف خبر کوم ولا ما به جیل تکیو ما به پانسی کیو ما به وجنی وای کہ امریکہ ظالم دا اسرائیل سالم دی معصومان بچی وجل د فرعونانو نے خطرناک ظلمونه وکاو او الله دې دکا یهود بے بهبود تباہ و برباد کی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم فرعون دا بچی اول وجل بعض غټو غټو تفسیرونو لیکلي نجومیانو وتویلو خدا خبره کراس دا غلطه غټو تفسیرونو لیکلي ښا خبره مخیل تر راغله نجومیانو وتویلو چې دی بنی اسرائیل کې به یو تن پیدا کیږي او ستانه به اقتدار اخلي نورې نجومیان په غیب پوي دسو که غټ تفسیر لیکل خبره غلطه نه ده یار دا یاد ساته چې اوس چې دا مفسرینو لیکلي
پتو په نه لګو ښا چې دا بس کافر شو مشرک شو د بل سوغه بس غین را نقل کړی دي یا په دا خبرې چا وردن نکړي یا دغه دا عقیده نه وا دا پکې چا تدسیس کړي دي ځان یې پکې وردن نکړي او کاغلی کړي نو پیغمبر خو نه دی کنه یار نه فرشتہ را انسان نه دی او د انسان نه خطا نه کیږي د لوی لوی اکابر مشایخ مشرانو دغی په خطایانو کې باغی پالو کونا دا سړی تبا کوي مونږ مصیبت دار شي یره دا زما شیخ او استاد ما ته ویلیو چې دا پلان کی تفسیر لیکلی دي چې دا نجومیان زه خو په دغه کلا کو لاړم نه جی نه که زما شیخ لیکلی غلطی لیکلی دي خبره سمجھ ترانه لا یار دې کې خلک خطا شيخه دا ول پلان کې نه پوي دا بعض خلک د خپل هغه مشر خطاګانی هغه له پرتګو راغوندي نه کنه تاسو په نه پويږي او تاسو د دغه مقصد پويږي نه وته په نه پويږي نو یو خبره داخله کوي چې نجوميان وته ویلو چا وته ویلو خدا خبره غلطه اولی نجومیان خو غیب دان نی البته د نجومیانو د خبرې پوری نجومیان مو آیا اکیدی چې دغه خلک نجومیانو دا فرعون خوب لیدلو فرعون خوب لیدا چې د بنی اسرائیل د دې کورونو نه یو لمبرا پورته شو د وورو او د فرعون دا محل غن په لپیټ کې واغسته نو یا دغه نجومیان دي یا دغه وخت نور تعبیر والا خلق دي داینه چې د خوب د تعبیر پختنه کړي دا هغه تیر د بنی اسرائیلو د دې خوب اندازه دا لګي کنه چې دی کې څوک پیدا کیږي او ستانه ودا حکومت اخلي نوغه مشوره وکسو کو ویا ما شومان وجنه الکان وجنه الکان یا دا خبره مخکې دور نه را روانه وا د ابراهیم علیه السلام د دور نه را روانه وا اوږده واقعه ده چې په بنی اسرائیلو کې به یو تن پیدا کیږي او هغه به د فرعون هغه تخت هغې به دغه اقتدار راځي دا خبر راتلا فرعون د دغه زمانه هغه مشوره وکا او حکم یې وکړ چې په ماشومان ولا شورو کېله نو بیا به ګرځې د کور په کور د بنی اسرائیلو بې عزتۍ به کولې د کور فرعون ای بنی اسرائیلو څونه سخت امتحاناتو ښځې دله بې عزتې کولې د ښځو تالاشي به یې اخستا بچي به یې چکوله دا دونه خطرناک ظلم در باندې او الله نجات در کړی دا غي نو ګور بیا خبر نه منه د اخیر پیغمبر یذبحون ابناءکم علی لول زامن استاسو ويستحيون نساءکم ژوندې پرې خودي زنان استاسو نساءکم اوس خو ماشومان جنکې دي لا نساء نه دي خدا په اعتبار د ما یکون سره دا برستو زنانه ګرځي کنه قران کریم کله کله تعبیر په ما یکون سره کوي او کله په ما کان سره کوي قران کریم کله تعبیر په ما یکون سره لک یستحیون ژوندې پرې خودي نساءکم ستاسو دا وړي جنکې چې دا برستو زنانه جوړيږي او کله تعبیر په ما کان سره وآتوا اليتام اموالهم ورکه یتیمانانو ته داغي مالونه اوس خو یتیم نه دی اوس خو بالغ شوی دی ورکه یتیمانانو چې مخ کې یتیمانانو دي ته داغي مالونه ورکه دغه د تعبیر په ماکان سره ويستحيون نساءكم يومانه ژوندې پرې خودي زنانه تاسو چې دا جنکه بلويږي زمون خدمتونه بکیا یا بل معنا فخر الدین رازی معنا کوي یستحیون نساءکم دی فرعونیانو با د بنی اسرائیل د زنانو مخصوص زیونه کته ما نه به کوله چې حمل اشتاو کنه ادون الوی ظلم
ويستحيون نساءكم حي اغستر زنانا استاسو وفي ذلكم بلاء پدې کې امتحانو من ربکم د طرف درب تاسو نه عظیم لوی دا پتا سو لوی امتحانو دا یو نعمت ذکر شو چې وګوره تاسو لمه نجیناکم من آل فرعون وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ چې کله مسیری کو بكم لکم باب معنا د لام سره حروف جارا د یو بل پمانو سره مستعملی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ چې کله مسیری کو ستاسو د بچکولو د پاره دریاب البحر بحر قلزم بحر قرآن کریم کے 33 کرتا ذکر شوی اللہ پاک دا دریاب سنگ سیری کا سورت شعراء آیت نمبر 63 گو رہے سورت شعراء آیت نمبر 63 نلسم پارا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق گورا دلتے اس تفصیلوں کو فأوحينا إلى موسى منگا وحیو کا موسیٰ علیہ السلام تا ان اضرب چیوخا پا کونٹے استا سردا دریاب دریاب تا کونٹے راوا چاو فانفلق اوچو دو فکانا کل فرقن بس شوا ہر ٹکڑا پشاند غنڈے لوئے دارنگی سورت طواہا آیت نمبر 77 گوریش پاڑسم پارا سورت طواہا آیت نمبر 77 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي یقیناً من وحی کڑیو موسیٰ علیہ السلام تا چه دشپی بوز بندگان زمام فَضْرِبْ لَهُمْ جوڑ کدید پار لار پا دریاب کے یا بسو چه لا تخاپ درکم ولا تخشام نو نبا یریگی دا لاندے کولو دا دینا چی دی با دی لاندی کیا نبا یریگی دا غر کی دونام ورپسیشو فرعون سرد لخکرنا فغشیهم من الیم ما غشیهم نو دلتا ویو ہے اس فرقنا بکم البحر کلچی منگا سیری کو استاسو دا بچو دا پارا دریاب فانجیناکم منگ تاسو لنجات درکا تاسو مبچ کے واغرقنا آل فرعون غرق منگا فرعونیان بیاسنگ طریقی سر غرق شو نو سورت شعراء آیت نمبر 60 گو رہے سورت شعراء شپیتم آیت دا دی غر کی دو کیفیت ذکر کئی دا آیت نمبر 57 خیال کوئے مخکینه واقعا را روانه دا فرعون خلقو تویدا لگا غن تڑالا دا بنی اسرائیل یو ٹانگا خلق دیو دیمگا غصہ کئی امون ہو گن جماعت یو تیار اللہوی دا فرعونیان مراویستا بنی اسرائیلو پسیو لگی دا کنا دا باغونو دا شنونا مراویستا دا خزانو دا زینو عزت مندونا کذالک دا سموکا دا بنی اسرائیلو لپاتی شو فَأَدْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ دیغی پسیشو پا وقت انور خطو کے فلما ترا الجمعان کلچ مخامخ شوید وڈلے دا موسیٰ علیہ السلام ملگروی یا موسیٰ انہا لمدرکون راگیر شو دا انبیاء علیہ السلام سونا مضبوط یقینی او تو ایک اللہ چریدہ سے ندا انما عی ربی سیحدین یقیناً ما سر زما رب دما تبلار خی من موسیٰ علیہ السلام توہیو کا اندرب بیساک البحر نو فانجیناکم من تاسو لنجات درکو
واغرقنا آل فرعون غرق مونگا فرعونیان. دا کم ورزوا دا لسم دا محرم خوا. فرعون دی پا محرم کے غرق شویو. سکی غرق شویو؟ دا محرم پا لسم تاریخ بانی غرق شویو. زکر بنی اسرائیل پا لسم محرم رو جنیولا. نبی علیہ السلام چی مدینی منوری تراغی کنا التم دا یہودیان با دا لسم محرم رو جوا. پیغمبر تا خود غیب و علم نو وی دا تاسو خو رو جنی سے داولی وی پا دی رزبان دی اللہ رب العزت زمون مشرانو لنجات ورکڑیو. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ نجات ورکڑیو. نبی علیہ السلام مونگ دا دیر زیاد حق داریو چی دا روجہ دی مونگا انیسو. خو چونکہ دی یہودیانو دا روجہ نیولا نو نبی علیہ السلام بیا فرمائیلیو کز آئندہ کال جواندے پاتی شونگا دی لسم محرم سر بیا روجہ بل ٹچکو. دی یہودیانو عملی مخالفت راشی دی پا عباداتو کی مخالفت پکار دے. دی یہود مخالفت پکار دے. نو دارنگی دا دی امت دا پارا دو روجی نیولا دا ثابت دی پا محرم کی نہم لسم یا لسم یو لسم. نو دا محرم پا میاش کی سوک غرق شویو دا یاد ساتے داولی اجی دا محرم میاش راشی کنا زمونگا دیر پختانه مسلمانان اگی پا محرم کی بیا خادی نه جوڑی خیال مکڑی اس خو زمونگا علاقوں کے لگ لکار برابر شو. علیکہ پا محرم کی فرعون غرق شوی دی او محرم میاش دا سا دا غمون میاش ندا. پا محرم کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید شوی دی. دارنگی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید شوی دی. خو زمونگ پا دین اسلام کی رز مناول نشتا خانه دا جواندو نه دا مڑو دا اقبال دے دا دا قائد دے دا دا خو زمونگ طول دین اسلام تب دا چاچا رز مناوے بیا بیا باتا گرانا پریوزی. فانجیناکم منتاسو لنجات درک و اغرقنا آل فرعون غرق منگا فرعونیان. دلتا بل یو طالب علمانا اشکال اللہوی غرق منگ آل فرعون. آل فرعون دا آل مضاف دے فرعون مضافنی لیہی دے او کلچ مضاف مضافنی لیہی ذکر شی نو مراد تنسی مضاف مراد تنسی لکتوی جاء غلام زیدن راغی ماتا زید غلام نو زید راغی که غلام راغی جاء غلام زیدن دلتا لیو اغرقنا آل فرعون غرق منگ آل دا فرعون. نو فرعون خو ندے غرق شوی خدا بعضی خلقو لکلی دی تا دی مناطقو یو مشر دی کتاب اسم ملاویگی محقق دوانی داغی کتاب دے پائی کی لکلی دی فرعون بالکل صحیح سالم پاتے شوی دے اغرق شوی ندے او دلیل پہ دا آیت پیش کرے واغرقنا آل فرعون. اس نشتا شیخ دا رستم رحمہ اللہ چوی بھئی نحو کی دا بدت چاہ رویستو تو قرآن کریم پا ایبانی تول کے وَاغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ اکبر کبیرہ. مونگو توی تا دا اخپل نحوی قیدم زان سرکی دا ورازل قرآنو گورا چی توی صرف آل غرق شوی دے و فرعون ندے غرق شوی. سورت یونس آیت نمبر 9 راوالا و اے محقق صاحبہ چی تا دا فرعون چی اگا سالم پاتی شوی اگا غرق ندے او دا دیزین دلیل نیسی. سورت یونس آیت نمبر 9 خوچی طول مر نحو سرپ و منطق و پلسپو پسیشی کنا اگا تا بیا یو زیخکاری پا آیت و بلزی والا نخکاری. آیت نمبر 9 یو لسم پارا سورت یونس. آیت نمبر 9 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر. دا آل فرعون مسلبم خلشی او التبلک دا واقعا و اغرقنا غرق مک دا غیبتا تا یو جلک مخیر.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پوری استلمون بنی اسرائیل پا دریاب کے ورپسی شو فرعون او لخکر داغ بغین دا وجد زد و دشمنینا حتی اذا ادرکه الغرق تردی چی راگیر کو دے فرعون لرڈوبے دو اس خبر حل شو کنا حتی اذا ادرکه الغرق تردی چی راگیر کو دے فرعون لرڈوبے دو قال نو فرعون چغی کی آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین تجوید سر لگو آیا کنا تجوید سر دا لگو آیا دا مدونہ پکی ہوا آیا پا یو سے سم قاری نہیں شوے لکھا فرعون دون مدونہ راکا گی اس کا قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین فرعون ویزی ایمان روڑما شان داد بل الہ نشتا مگر آغا ذات دے چی پغ بنی اسرائیل ایمان روڑلے دے او زمد مسلمانانو لیما آل اس ایمان روڑلے تاخو مخ کے خڑے اخ کڑے معصومان بچو بان دیلن نکڑے دا بنی اسرائیل و زنانو بے حیا کولو پسی دیر آغستے وا او تخو مخ کی پسادی وے فَلِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ننستاد بدن مونگ پورتا کৌ چاہے اندہ خلقو دا پار عبرت شے نو فرعون غرق شوے کرنے غرق شوے نو آل فرعون سر بوستکے دارنگے قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل پین لسمہ پارا آیت نمبر 103 گورے پین لسمہ پارا آیت نمبر 103 فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا فَأَرَادَ دے فرعون ارادو کا چی پزور باسی موسیٰ و داغ ملگری دا دیزمکینا فَأَغْرَقْنَاهُ ہم نے اس کو غرق کر دیا علی منگا فرعون غرق ومن او آغسو کا چی دسر اٹولا نو فرعون غرق شو کا غرق نشو شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کیا چی دا آل چی کمزے مضاب ذکر شی کنا نو مضافن الیہ و سر پا حکم کے داخلی ذکر شیخ القرآن مانا کئی وَأَغْرَقْنَا آل فرعون غرق من فرعونیان سرد دے مشرنا مغرق اگر نور آیتون و سرو لگوا او کنت چا صرف پا منطق او پا نحو باندی ایمانی کنا صرف آئی پسی شوی یا نو زمون شیخ سے بدیزے کے کلا کلا دا پر رمضان شعبان کم چی دا منطق او دا نحو او دا صرف دورو پسی منڈی ویو نو دیل بے پکی یو سبق ورکاو چی کن نظر در حال خود اے نا تمام لگزان تا سوچو کپ اخپل حال کے غورو کا کن نظر در حال خود اے نا تمام اندری پرست تو مشغولے کو دام داتا پس کی مصروفے سلم و قاضی مبارک میں خوری رنج در تحصیل منطق میں بری توے چے بس نہ ہو سر پو منطقون بحاصلو ما چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانی یاراہم بخوان و طول مرا دی یونان منطق پلسپے نحو سر پس کی گی راشلک دی ایمان او دا حکمت داغی سبکم زدکا کنا لوح دل از پزل اے شیطان بشو اے مدرس درس قرآن ہم بگو دارنا دی مرد داغا گندون ہونا پاک کا چاہے پس اشپاو رد شوی و قرآن تنوز گاری گی اے مدرس درس قرآن ہم بگو وَغَرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ غرق منگا فرعونیان وَانْتُمْ تَنظُرُونَ تاسو ورتکتاہم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بیا مونگ وعدو کا دا موسیٰ علیہ السلام سلام ذکر دا موسیٰ علیہ السلام نم دا موسیٰ علیہ السلام 136 کرتا قرآن کے راغلے دے کلچ مونگا وعدو کا موسیٰ علیہ السلام سر سلویخ تشپوم چی تب حالتے یو چلے ترازی خواہ کوئی تور تھا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً نو اے موسیٰ تو کوئی تور ترالے
دا بنی اسرائیل چیون ثم اتخذتم العجل دلته ته سامری خې جوړ کو کنه سامری مو موسی علیہ السلام ال تک لاړو دی بنی اسرائیل سره کالیو د دغه فرعونانو نه دی ته ملو شویو نو سامری وته مسالې رضانه شروع کی چې دا تاسو تراو الک توس پر روانه روا سپويږي پیغمبر موجود دی هارون علیہ السلام موجود دی او تا رضانه مشروط کمار جوړ کړی دی الک شیخ موجود دی مفتی صاحب موجود دی مشر موجود دی او دا کشر بوس بوس کیږي ډیر بدخکاری کنه نو د ځان داسې بوس بوس کو چا سامری یادو مورخه سامری دا چل کو نو بنی اسرائیل ته وی دا کالی مالی نه دي دا تاسو ته روان دي نو چې خپل وسره وغیم را غرزولو بنی اسرائیل هم ساده خلک وغیم را غرزولو او بدول تیلې ورته هغه سره ټول ویلی کو او دا غینه د سرو زرو یو سخی جوړ کو او پای کې یو سیستم لګاو چې اوا براله ایو یو شپېلې غونتاو نو سامری دي ته موسی الته خدای په دې تل خدای دادی ادب بنی اسرائیل خو فرعون سره پاتې شوی هو هغه اخلاق عادت خو پکې وو د سخینه متاثر خو او چې څنګه دي سخی د شپېلې وو کنه یاره سامری ول په بنگړه شوخه په بنگړه شو وتا اول ګډا دي سامری کړي وا اول ګډا چې کوم رونا خويندې د ګډا شو کوي نو ګوره سامری اولاد بیانو خیال کوي دې ته سوچ کوي چې اول من رقص السامریو سامری اول ګډا کړي وا او ته قران ترازات بډېری خبره اوري نو بس داخله کول بیا په سجده پرې وته ثم اتخذتم العجل بیا تاسو اونیوس خیلرا ثم اتخذتم العجل سخیمونیو نسخینی والګناوا ثم اتخذتم العجل الهنا بیا تاسو اونیوس خیلرا په خدای توپ سره من بعدی رستو د موسی علیہ السلام دتلونا وانتم ظالمون و تاسو ظالمان تاسو شرک انکیے ثم عفونا عنکم بیا میں در دغه کارم ماپ کو اے بنی اسرائیلو ثم عفونا بیا معافیو کا عنکم تاسو ترستو د دینا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کې شکر سره الله نعمت نورم سیوا کوي ماده د شکر قران کریم کی 73 کرته ذکر شوی دا احادیث مبارکو کې راځي کلا تا سباک نو دعا وای ډېر قیمتي دعا ده اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر د دې دعا چې فضیلت مونږ اوریدلی کنه نو اوایلو او لیکلو ته تیار نه نبی علیہ السلام فرمای چې دا دعا دی ولست کنه دا دغه رضی شکر تا ادا ک په دغه رسې پتا سونه نعمتونه شوی دي کنه دغه نعمتونو شکر دی ادا کو په دې دعا سره قیمتي دعا شو کنه شو ځان سره ولي کې ځان سره یاد کې نوٹ کې اللهم ما اصبح بي من نعمت وای اللهم اے اللہ آغا چی تا پا ما کم نعمت کردے دے اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد من خلقکا یادی پا دی طول مخلوق کی پچام نعمت کردے دے اللهم وائے اللهم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر د دې ویلو ته بیا نه تیاری غوخه ک ډاکټر راته وی دا بسار او غرمو ماخام دا پنار او دا پمړه الته پابندی کو پیغمبر ته دا دعا درځي یو پیر ویلا د دقه رضی د نعمتونو شکر دی ادا کا اللهم ما اصبح بي وای اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ دا بل نعمت ته دا باطن نعمتونه په دې خطاب کې بیانې
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ چکل مونگا ورک موسیٰ علیہ السلام لکتاب تورات والفرقان چه دا کتاب پرک کون کیو پمیند حق و دا باطل کے دا کتاب مرالے گلیو صدا پارا لعلکم تحتدون دے دا پارا چه تاسو پس ملار روان شے زکر ہدایت ملاوی گی دا کتابنا دا قرآننا دا اسمانی کتابنا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ کل چیوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا اے زما قوما انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلمو کو پخپل زانونو چی تاسو شرکو کو دا زان سر ظلم دے انکم ظلمتم انفسکم یقیناً تاسو ظلم کڑے پخپل زانونو پا سبب دا نیولس تاسو سخیل را پا خدای توبا چی تاسو دی سخیل را دا خدای درجہ ورکا دی د فرعون سره پاتشیو آغا سرات پکیو خوا زمون پا دی علاقو کی پخواری مشرانو لپتا دا اندوان پاتشیو نو چی اندوانو کم کارون کول کم داغی کلچرو داغی ثقافتو اتنا مسلمان بیازان لواغستو که پا اندوانو کی برچاوادو نکریز بے خوشتے کی پاکی بے شمی بے کی خو دے اسے مسلمانان کئی کنکی یا قصیزہ اوسی پاکی لگا ترکی غنتاو کخا صرف نمی و تا رسم مندی کی خودو دا رسم مندی دا جی دا دا اندوانو ترتیبو دا رنگی دقا اندوانو با الگ بے ناوی کاو دا پختانم کئی مسلمانانم کئی فتوبو الى باریکم تاسو توبو باس اخپل خالق تا بارئ خالق پیدا کون کی او البارئ دا بارئ معنی دا مختلف شکلون ورکون کی خالق معنی پیدا کون کی او بارئ جدا جدا شکل ورکون کی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اوجنے یو باللرام فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اوجنے یو باللرا یعنی دا چاچی دسخی عبادت کردے دے نو دا چاچی ندے کردی دی دیو لگی او دی قتل کی یا خپل زانونا او وجنے بعضی مفسرین داوئی نو دا بغوری تا دا بستاسو توبئی بعضی وی چی دی ادری دا یو کمرہ کے رالو یو بل قتل کو پزرگاو پا کی قتلو شو دام لکلی شوی خود تاریخ ابن خلیدون ذکر کئی چنا دی پاسے دا توری راواغستے او اللہ رب العزت دا غزمانی نبی تا وحی رولی گلا چه بس دی اراداو کا دا یو بل دا قتل نو بس معاف شوخا نو اللہ دا لدا یو بل دا وجل دے دا معاف کو فتاب علیکم ذالکم خیر لکم دا بغوری تاسو دا پارا پنیز دا پیدا کون کس تاسو فتاب علیکم بس رجوع دا رحمت ہو کا پتاسو رجوع دا رحمت ہو کا پتاسو دا قتل دا لماف کو انہو هو التواب الرحیم یقینا اللہ توبہ کو ان کے رحم کو ان کے ذات دے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کتاسو خیال کری یا دا قرآن کریم دے انداز تلک گورے خواہ داو گورا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَإِذْ بھئی وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ قَالَا وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ سر شروع دی در دیا قباحتون بیانیو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کلچ تاسوی موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا منگ ہرگز تصدیق نکوستا منگستا خبری نمانو دیکھا دا ایمان پسیلے کی چلام راشی کنا پا مانا تصدیق سر رازی وَإِذْ قُلْتُمْ کلچ تاسوی موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا من ہرگز تا تصدیق نکو تردی چووینو اللہ کارا سامڑا چھ اللہ پا دستر گنیلی لیتا نمانو سونا غٹ غٹ اعتراضون خوا او دا پیغمبرانو سونا لوی سینا دا عرص برداشت کولو دا پا کہ دائی تا اشارہ دا تب دیر دیر خبر برداشت کے خوا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کلا چتا سوئے موسیٰ علیہ السلام ہرگز تصدیق نکوستا تردی چوینو اللہ جہرتن خکارا نفاخذتکم الصائقہ انہو تاسو لرتن درا
وانتم تنظرون تاسو ورتکتا الله دی په دنیا کې مړک دنیا کې به مرګ راغی کنه نو دې ور باندې نعمتو کو چې به را پور تک مونږ د دې صورت په امتیازاتو کې ویلی وو چې په دې صورت کې با چې په دنیا کې الله مړی را جمع دي کړي د دې واقعیات بم ذکر کړي دا پکې یو د کومه کې تیر شوی اول کومه دنیا کې چې مړی الله را ژوندي کړي دنیا کې چې مړی را ژوندي دا اول واقعیا شو چې الله په دنیا کې مړی را ژوندي کړ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون دا بل نعمت شو او دا بشمار تاسو تمام خیال بوته کوي ثم بعثناکم بیا موږ را پورته کې تاسو پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون دا نعمت می در باندې وکړو دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله چې د الله شکر ادا کړئ د الله شکر ادا کول دادی کنه د الله ورکړې شوی نعمت د الله په طاعت کې خرج کول شکر د الله دادی چې الله یو نعمت درکړې دی نو دا نعمت د الله په طاعت کې ولګوا بعض روایاتو کې راځي چې لا یشکر الله من لم یشکر الناس چا چې د مخلوق شکر ادا نه کوي د الله شکر نشي ادا کولی ستا مور پلار ستا تربیت کړي دي ستا اساتذه او مشایخ ستا تربیت کړي دي تا ته عقیده خو دلې دا تر دې شکر ادا کوا چې ته د مخلوق شکر نشي ادا کوی د الله د دې لوی نعمتونو بس شکر ادا کې بیا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اے بنی اسرائیلو تاسو چې په میدان تیغ کې وې د سورو انتظام نو او غټ میدانو او پای کې د انور تاسو کپره سوځلې نو الله در باندې التکم نعمت وکا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ او سور میکړیو پتا سو د وریزو غمام د سپینې وریزې ته وې چاغي سره د انور ګرمیم کم شي او ډیره تیار نه پیدا کوي بعضی تور وریزي غډیره تیار پیدا کی غمام سپین وریز چې د انور ګرمي و سره کم شي او تیار نه جوړي وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ او سور میکړیو پتا سو د وریزو بلغه یو میدانو نو التم تاسولا د تیار رزق انتظام کا دابل نعمت وانزلنا نازل کړه مې علیکم پتاسو المن تورنجبین والسلوا او ملزان من او سلوا دا سلوا سپورو او من دا غوړو من تورنجبین بعضی وی دا بداسي د خوږی جولې په شکل کیو یا د غبین په شکل کې والسلوا او مرزان تیار رزق وتراتلو الله رازق دکنه دا پاک خلقو لوی لوی خلقو انبیاء کرام پکې الله په زرګا اور علی گلی وو الله و تیار رزق مو ورکو دون لوی نعمت پکړو خو بس دا حسد واغسته چې د اخیری پیغمبر بنی اسرائیلو کې اول را نغی خی پیغمبر پیجندا خو بزد او عینات پکې راغی نو تاسو باندې منازل کا تورنجبین او ملزان کلوا من طیبات ما رزقناکم مونږ ورتویل تاسو خوره د پاکو شیانو نا هغه چې مونږ درکړی تاسو ته وما ظلمونا دی مونږ باندې ظلم نو کړي ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځانونو ظلم کاو و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه کله چې وی مونږه داخل شې دی کلیتا هذه القريه تدینه مراد کم کلی دی بیت المقدس چې نبی علیہ السلام مدینه منوره ته هجرت کړی دی نو لومبنه قبله بیت المقدس وخا
لومبنه قبله دا بیت المقدس د نبی علیہ السلام د هجرت نرستو. نن هغه بیت المقدس هغه د مسلمانانو په انتظار خو دنیا کې مسلمانان په غفلت کې دي. اسرخوا کې غزه علاقہ نور د مسلمانانو او پای کفار لګیا دي لبه په کوي خراس کا کې په بن ک ماشومان بچی د لوګي د لاسه پکې مړ شو. چرته د مسلمان د ملکونو یو حکمران आवाज پورته نک، چرته د سیاسي او دارنګي د مذهبي جماعتونو لیډرانو आवाज پورته نک چې یو आवाज لګولې وي هغه کته چې کوم مسلمانان بے وسدي صرف جاړي او دواګانې کوي دبا پلکونو تاسو پسې در روانو خو ای لیډرانو لګ आवाज په پورته کې کنه. دا خو د لیډرانو کارو. نن چې یو لیډر आवाज پورته کی دا غ لیډر आवाज تر کومه رسی کله چې حکومت روانول غواړي هغه حکومت هم روان کی. که چته یو لیډر आवाज پورته کی د چا حکومت نه غواړي غو وزیر اعظم نشي جوړې دی. خو پته لګی نشي مسلمانانو لرسي شوی دي چې پدې د مسلمان وینه په جوش کې را نه لا پدې باندې مسلمان اگر اویخ نشو د فلسطینیانو وینه او به دی په خوا خو با چرتا علماو انقلاب په خلکو کې راوستل غوښته د اسلامی ملک حکمرانانو علماو اغیب د شهدا او تذکرہ وکا دغه د وینو تذکرہ به وکا دغه د مظلومیت تذکرہ به وکا دنیا بر اوچت شوا. نو هذه القريه دین مراد بیت المقدس ته دی با میدان تیه کې آباد د بنی اسرائیل پدی باندې الله جهاد پرس کو چې تاسو بیت المقدس تلاړ شي خودی انکار وکړو دی انکار وکړو بیا دی 40 سال په میدان تیه کیو. بیا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام وفات شو داغی نرستو پدی کے پیغمبر یوشع علیہ السلامو بیا داغ اولاد کی دغ زمانی خلقو تا د جہاد حکم شو نو اغی جہادو کا دغ ملک پتہ شو د موسی علیہ السلام په زمانہ کې وته د داخلي دو حکم شوو چې دی قریه ته داخل شي او 40 سال بعد وته بیا آداب بیان شوو د یوشع علیہ السلام په زمانہ کې وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ کله چې وی مونږه داخل شې دی کلیتام فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ تاسو خورې د دینا څنګه چې تاسو خوخیا رغدن بیسیارا خو چې نو یو کار وکوي وادخلوا الباب سجدا داخل شي په دې دروازه په سجده کې نو سړی خو په سجده کې نشیتلې دلته د سجدن معنا د متواضعين عاجزی کوونکې داخل شي او بل تاسو نه چې کومه غلطي شوي کنه نو حتوتن وای چې مونږه خطا کاریو وقولوا حتوتن او اوه تاسو حتوتن چې ګناه مو معاف کی یا حتوتن کلمتن تحط بها الذنوب داسې کلمه وای چې ګناونه ور باندې ختميږي. بعضی وای د حتوتن مطلب دی تاسو وای کلمه د لا اله الا الله یا بعضی وی دینه مراد تاسو وای استغفر الله نو چې تاسو دا وایې نغفر لكم خطاياكم مونږ به بخنه وکړو تاسو ته د ګناهونو تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې مونږ زیاتو اجر محسنین ته محسن چې احسن عمل کوي او احسن عمل چې کې درې خبرې شرطي چې بنای په توحید او په اخلاص او په سنت محسن چې عمل داسی احسن عمل کوي او احسن عمل د پاره درې شرطونه یو چې عقیده سمیا د الله د رضا د پاره عمل اتباع د سنت
محسنین معنی مفسرین مخلصین هم کوي متبع السنه. نو الله ورتوی تاسو حتوتن وای فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين بدل کا ظالمان وینا بغیر دینه چې وته ویل شوی دا خو سمې نه خوري بیا چې الله ورته سویلو دا غینه علاوه بلې کلمې بدل کا. فبدل الذين ظلموا مانو ته خیال کوي یا دا بدل په معنا د قال سره. الله تعالی حتوتن وای نو وی به ظالمان وینا بغیر دین چې وته ویلی شوی وا. الله ورته وی حتوتن وای نو دی حنتوتن وی دی سوی حنتوتن یا بدل په معنا د اخذ سره. اخذ الذين ظلموا قولا واغست ظالمان وینا بغیر دین چې وته ویلی شوی وا. یا فبدل الذين ظلموا قولا بقول دی دک وینا په یو بل سره بدل کا او وی به غیر الذي قيل لهما چې هغه دی ته نو ویل شوی. مسائل الرازی والا پکې نور توجیهات هم ذکر کړی دي. نو دې آیت کې تاسو وګورئ فبدل الذين ظلموا یو پیر ظالمان فانزلنا على الذين ظلموا بیا دو پیر ظالمان. دې چاته وی چې چاته الله وی حتوتن وای او دی حنتوتن وی. حتوتن او حنتتن کې څونه فرق دی؟ د یو نون فرق دی پکې. خدای یو نون پکې ولګاو. او بل خبره دا غنم غختل ناروا اوسه خود دغه ځای کې ځکه ناروا دي چې الله وتوی حتوتن وای نو دی د الله د طرف نه ټکی چې وو هغه بدل ک. نو پدی وجہ دی آیت کې ورته دو پیری ظالمان وی. نو دی کې مونږ ته سبق شو په شریعت کې بدزانه خبرې نه جوړو د ځانه په کې ټکی نه جوړو. ښا اوس خو خلک ټکی سکه رو درودونه جوړي. میډین پاکستان درود د خوب درود درود تاج درود مئی مجھے دا اوریدلې خلک وای کتابونو کې لیکلي درود ماهی که پته ته نشتا دا یو مئی وای کنه لایک دی په خلکو. الله اکبر کبیره. درود ماهی ګور دا رسان دا سونه خلق وی دا خبره ده او داغي فضائل بیانېږي خلکو ته چې ثابت نه یا. نبی علیہ السلام یو صحابی دی برا ابن عازب رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری کې دا واقعہ ذکر دا. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ورتوی اذا اتیت مضجعک چې کله ترازی ذاته ته فراشک بستری ترازی نو بستر او سنډا او بیا پخی طرف باندې سملا او بیا دعا وایا وګدا دعا وتخول دا اغه دعا کې الفاظ دادی اخر کې چې قل آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. الله اکبر کبیره. نبی رسول الله دا دعا خودلا د برا بن عازب ته دا دعا را دوباره وایا هغه شروع کړه سره دعا. اللهم انی اسلمت نفسی الیک ووجهت وجهی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی ارسلت. د نبی په ځای رسول وی پیغمبر او توینه داسې مو وای ما چې در څنګه ویلې او هغه شانته وای ما پکې نبی وی نو ته د نبی په ځای رسولم مو وای. خبره سمجھ ترانه له دانن په هر ځای کې پکې ملاوت شروع دی. د مانځنه پس به دوا کینو یو خدا پزور اللهم انت السلام پزور دا ټاله خلکو تورکول دام ثابت نه ځان ترور وایا دا پرورو دا ته پتی زوی د چانه به یو رکعت شي وي څوک بزان ته وظیفه کوي ته په پای کې خلل واقعیا کی دا پرورو وایا. بیا پتی زم وی نو اللهم انت السلام الیک رج حینا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام. نو دا حینا بالسلام وادخلنا دار السلام دال پاس پکې نشته په یو کتاب کې نشته.
دارنګي د اذان نورستو دعا به وای نو ود درجه الرفیع ټکی و پکې وای دام نشتا ډېر خبرې داسې شتا دا مخکې موږ دلته ډېر شي بیانولې بلا کسی خلکو اذان په دین کې جوړ کړي د ځانه بعضې روایات بیا خو هغه رساله ور باندې مرتبه شوه هغه لږه ګورې ښه زین الاقاویل فی تحقیق الاباطیل د بعض باطلو روایاتو د کیسو دا غیرد تقریبا 200 د پاسا هغه روایات واقعات په پښتو کې راجمه کې پاسانه جبه کې په دې باندې غټ غټ کتابونه شته شیخ البانی 30 جلد کتاب دی ور باندې د ډاکټر سراج الاسلام حنیف صاحب 2 جلد کې المجموعه فی روایت الضعیفه والموضوعه نورم په دې باندې ډېر کار شوی الحمدلله په دې دور کې خدغه مطالعه کوي فبدل الذين ظلموا قولا ګورا ظلموا ولا دو پیری وخا دا ظالمان دي فبدل الذين بس واغست ظالمان وینا بغیر د ان چې وتویل شوی وا فانزلنا منازل ک په ظالمانو عذاب من السماء دبرنا دا پکې یو عذاب شو رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فسبب د اغه چې دینا فرمانی کولم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ دا ذکر د بل نعمت داو ګورا په میدان تیه کیوا الله دل تیار خواراس نازلو نو د اوبو انتظام نو وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ استسقا طلب د اوبو کله چې طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام د پاره د خپل قوم فقلنا نمونږ وی اضرب اوها بعصاك الحجر پکونټستا سره دا کانی لکه میدانی تیه کې بغیر د اوبو نه جون ته رول دا ګرانو دی باندې الله دا نعمتو کا او دا نعمت دینیم دی او دنیویم دی زکا دا معجزه وا د پیغمبر معجزه وا او دا اثبات د توحید او د نبوت د موسی علیہ السلام د پاره دلیلو بل وبد عین ډیر راوته وړه غټوا او دا وبو په قدر د ضرورت سره وي او چې کله به ولا کونټه را واچول نو وبو ته روانې دي او چې کله به ته چا حاجت نو وبو بند وي دا ټول دلالت کوي په کامل قدرت د الله باندې وګوره موسی علیہ السلام الله ته محتاج دی د الله نو بغواړي وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ کله چې طلب د اوبو کو موسی علیہ السلام د پاره د خپل قوم مونږ ویل اوخه په دې کونټه ستا سره دا کانی فن فجرت نجاری شوی دا غینا اسنتا عشرت عینا دولس چینه عین دا لفظ مشترک دی دا پډیرو مانو سره مستعمل دی عین سترګې تم وی د انسان دا سترګا یا زناور سترګا دې تم عین وی چینه تم وی دا زنګون نه دې تم عین وی زنګون تم عین وی یا سرزر دې تم عین وی دې نور تم عین وی دا په قران کریم کې اتلس کرته ذکر شوی او په پینزو مانو سره مستعمل دی قد علم كل اناس مشربهم قد علم په تحقیق سره پیجندو هر ډلې زید اسکاک خپل ارچا خپل ګودر معلومو مونږ وتوي خوره د من او سلوانا واشربو خوري د چینی بور پسس کې مر رزق الله د رزق د الله نه او مکیږي پزما کی فساد کوونکی بس خوراک کا کوي فساد م کوي نو دې سه مدمن او سلواغ تیار بے کړهوا بے مشقت خوراک وک نو موسی علیہ السلام ته وفد راغی اے موسی علیہ السلام دې من او سلواغ را تړو مونږ ته بادرنګ پکار دی او دارنګي سدال مسور را ته پکار دی او دال پیتی را ته پکار دی یدا الله بندګانو تیار رزق مونږ نه خو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې تاسو ویل وَإِذْ تم پکې خیال شته کنه
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې تاسو یې موسی علیہ السلام لن نصبر على طعام واحد مونږه هرګز صبر نشو کولی په یو قسمه طعام فدع لنا مونږ د پاره وغواړه. بعض یاران دي کې یو غلط استدلال کوي وی وګوره بنی اسرائیل لالو د موسی نه غواړي نو د غیر الله نه غوښتل دا خو ناروا نه دي. الله اکبر دا خو د دعا درخواست دی دا څه دی د دعا درخواست دی. نو یو سړی ژوندی دی او ژوندی تن تر دعا درخواست کی نو دا خو جایز دی. دا د دعا پیشکش دی. البته مړی ته سوال کول چې موږ د پاره وغواړه دا ناروا دي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ځکه مړی ته درخواست نشي پیش کولی او دا د خلکو نظریه وا وی مونږ دی قبر والا ته وایو دا قبر والے الله ته وایي. حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی اذا مات ابن آدم انقطع عمله کله چې انسان وفات شي بیا عمل نشي کولی. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې تاسو یې موسی علیہ السلام مونږه هرګز صبر نشو کولی په یو قسمه طعام فدع لنا وغواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یخرج لنا شرو باسی مونگتا مما دا آغسنا تنبت الارض چرا زرغنی ازمکا من بقلها دا سبزونا ساگ مولے گازرے دا ټول پکی شامل دی خوا مما تنبت الارض آغا چرا زرغنی ازمکا من بقلها دا سبزونا وقصائها دا ترونا قصا ترو تموي او بادرنگ تموي تری اوس ډیری نی تقریبا کنا تری پیجنې په خو په خلکو د مازبه باندې تاریخ وړي او یو تنو ترو باغ ته ورګړ شوی و نو تری را ماتولې چې هغه مالک پراغه زری په پټی کې نیت کړو. الله اکبر هغه پیجندل یو ښا په پاسا په سجده کې پروت د مازبه باندې تاریخ رسلیا من بقلها دا سبزونا وقثائها دا ترونا دا بادرنگونا وفومها پوم کی یو قراءت سومم دے سوم پوم غنم تموی او اوگی تموی. اللہ اکبر کبیرہ او دا اوگا دا دیخو پوائد شتا دے و کتابونو کې راځي احادیث مبارکو کې راځي چې دا اوګه پیاز مولې دی خوړل کنه نو بیا مسجد ته مرزه دنه چې تل رکی کې کنه نو مسکون کو ته ملائکه ته تکلیف ملایويږي چې په دې سپیمو کې او په دې شونډه کې دی ودونه چونډې پرتای هغه خوشبو کوي کنه او چې دا لوګي د سیګریټ وې اندازو لګوي ډېر ناکاره سيزونه دي ښا. وفومها وعدسها او دا اوګه چې دا چې تاسو بیا د سبزو او علاج بالغذا ګوره نو دا اوګه دړ په مرزونو کې ډیر کار ور کوي. وعدسها د مسورنا عدس مسور تموي او دال تموي وبصلها د پیازنا نو یلی کدا تری او غنم او اوګه او مسور او پیاز داخ دي که من او سلوا خو ډیر خو هغه اعلاو او دا ادنا دي. نو موسی علیہ السلام وتو یتستبدلون الذی بلغه بالکل ریډی میډ ملاویږي تیار او دې د پاره به زمیداری کول پکاري ایوی به پکاري ګوټ چاری به پکاري. قال وی موسی علیہ السلام اتستبدلون الذی آیا غواړی تاسو هغه سیس چې هغه معمولی دی دا خو معمولی دی په بدله د هغې کې چې هغه غوره دي نو چې تاسو دا غواړی د الله طرف نه حکم وشو چې دې ته ووایي اهبطو مصرن کوشئ دې ښار ته اهبطو مصرن چې مصرن شي که نه ګوره دې کې دوه قرات دي یو مصرن یو مصره نو تنوین او بغیر تنوین نه پکې بلا فرق شو ښه چې مصر شو نو بیا غیر منصرف شو نو بیا دا غینه مراد مصر فرعون مراد شو مشهور خار د مصر هغه ته مراد شو او چې مصرن شي
نو بیا یو غیر مغین هارو اهبطوا مصرا بس کوز شي یو خار ته ور کوز شي نو وی به تاسو له هغه چې تاسو غوښتي دي نو دی چې هلته لاړ نو بیا به څه کې د دې تخمونه به راوړئ نو بیا به دې دپاره وبخرې کې نو ګوړ چاري به کې نو چې دا ارثې شروع که که نه دکه یهودیانو نو وضربت علیهم الذله اوالی شو په دې باندې ذلت مسکنت خواری ظاهر کی مسپکو وباءوا بغضب من الله وراگیر شو دی په غضب کې د الله دا یهود په دې د الله غضب وشو ځکه موږ د هر مس په هر رکعت کې وایو غیر المغضوب علیهم د دې په لار به روانه ها وباءوا بغضب من الله اننم دک یهود ذلیل دي کته وی چې حکومت چې دی د یهودو نو حکومت دی کنه خو ذلیل او خوار دی او کنه ظالمان دي دا تاسو نن په دنیا کې ګورئ نه ډیر غیر مسلمه خلک هم دي د دې ظلم او د دهشت نه هغه فریاد نه کوي وضربت عليهم الذله والمسكنه بل اخلاقی اعتبار سره ذلیل خلق دی او بل مالداری خو صرف د باز خواصو دا نور داغي غ پبلک ذلیل او خوار دی په دې پکې بعضی مفسرین اغي یو بل طرف تم پکې راغلي دي ښا د دې مفسرینو هر یو سیس تخیالي چې دی کله لازمیداری شروع کا کنه نو د دین کار ته پاتې شو تاسو ګورئ چې دا ګډي بيزي او دا ساروي او دا لټر پټري سیواشي نو بیا جامع پاکه نه چایو تاختر مزنا د جمعې مزنا پنځ وخت مزنا هر جامع می پلیتی دي جامع می پلیتی دي نو زمیداریم بیا سبب د ذلت شي تا د دین د کار نه وباسي تمام ذلیل او خوار بیا ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله دا په دی وجہ چې دی به انکار کو د آیتونو د الله نام ويقتلون النبيين وجل پیغمبران بغیر الحق بے جرما قرآن بیم وجل یو علاقہ کے مختلف قومون بابادو دارنگی ار یو قوم تا اللہ جدا جدا نبی را لے گلو دا یو قوم را جمع شو چیرہ من خود پیغمبرانو تنکڑیو ارو خرال دین بیانینو وی نور لا نور آختے چه دی 43 انبیاء کرام شهیدان کړو خدای یو ورځ 43 پیغمبران شهیدان کړیو او دغه 170 مرګري شهیدان کړیو په یو ورځ کې دا ردی د یو ورځ کار روایو ويقتلون النبيين وجل پیغمبران بغیر الحق بجرم ذالک بما عصوا دا پدی وجه چې دینا فرمانی کولا وکانو یعتدون او دیو چې د حد نه تجاوز کاو مونږ وین بسی پارا ختمو استاد علم کې دا زمونږ د درس ملګری زمونږ دلی یار متویر شاه صاحب رحمت الله علیه چې مونږ سره کلک ولاړو 15 کاله د اف ام کلک خدمت کړو ابتدا کې چې چرته بلری نږدې بیاناتو غیبه مونږه سره تلو کزه چې لې تتلما را سره تلو ک پنځ پیر ته به درس تتلو را سره بتلو او ډېر نرمل غریو بهادر مل غریو رور نه رورو یار نه یارو د ټوپک تماچی راغستو والا انسانو نه درز رستو شوي ک د شپې ضرورتو چرته دتلو اومبا تابعدارو ډېر په درس مینو تیر شوی دوره کې بم کله راغی په کرسي بکې ناست بیمار شوی مو هغه بیګا وفات شوی دی نو زمون خو ډیر زیات خفه دی خدغه مرګ یو داسې پیاله ده بهر سوکس کی نو موږ تاسو بوله د مغفرت دعاګانې مغواړو د الله نه به تعالی جنت فردوس سوالم کوو او مرګري به ډیر خپوی د ډیرو طلباو خدمت کړي هغه طلبا په دیر کې دي با جوړ کې دي سواد کې دي ډیر خدمت د طلباو د مسافرو کړي وو د قرآن د درس خدمت کړي وو الله دې او تداغي سیلې ورکی او د جمعې مبارک شپه وا چې وفات شو د جمعې پر ورځ با هغه دفن شي جنازه به وشي
نو دواب هم ولا کوو او دغې د پسماندګانو دپاره به صبر جمیل سوال هم کوو او بله خبره دا ده چې څونه ملګري یي نو هغوی خامخا په جنازه کې هم شرکت وکړي. نو نن په دې ځای باندې اکتفا کوو. درس به ډېرېږي، مونږ به نن به درس ډېر کوو خو هغه درس کیدی نشي. زور لګومه خو متویر شاه صاحب هغه ابتدایي قربانۍ هغه ټول هر څه را مخې مخې ته کېږي. دلته شیخ صاحب راغی دې مسجد ته، دې ځای کې ولاړو، نری تکبیر چغې شروع کړي. الله تبارک وتعالی دې مغفرت نصیب کړي.